سلامونه دوستانو، یو ځل بیا د پښتو tutorials.net نه عبد الولي خان او تاسو زده کوئ MS Excel 2007. MS Excel زما سره خلاص دی او لګونته کې دا به زه تاسو د درس نه مخکې لګونته کې زوم کوم چې لغټ شي او تاسو تخکاری زه څه کول غواړم. په تیر ویډیو کې موږ وکتل چې کنډیشنل فارمیټینګ ټیبل څنګه فارمیټ کیږي، سیل سټایل څنګه اپلای کیږي. دنه بعد سره زو دا انسرټ ډیلیټ او فارمیټ. دا انسرټ ډیلیټ څه شی دی کې ګوره یو بټن لاندې ور کړی دا اشاره کوي لاندې چې دی کې نور څه مشته نو چې باندې کلیک کې دا سی ګوره انسرټ وای داخلول دی، بده کې اوس داخلول غواړي یا څه پکې اډ کول غواړي. انسرټ وګوره سیل وی سیل یعنی یو خانه شاملول. دلته کې به زه یو څه ولیکم چې تاسو پته لګي چې خانه مونږ کوم ځای کې راوسته. صحیح شو. نو دلته کې په دې خانه کې ما کلیک کړی دی، دلته کې رااله انسرټ ته سیل باندې چې کلیک کړو دی وی چې شیپ سیل ډاون یعنی دا کم مخکې چې کم سلیکټ دا سیل دی لاندې لاړ شي، بل سیل دی راشي کنه دا دی خلاص ته لاړ شي یعنی رائټ ته لاړ شي څه چل دی شي. نو مرته مې دا لاندې راواله دا چې کلیک مې وکړ لاندې رااله بل سیل دلته کې راغی. صحیح ده. همدغه شان ته یو شیټ رو هم راوستل شي. رو مطلب یو داسې قطار وګدوالي ولا قطار په دې کې بس کلیک وکم او راغله مرته چې قطار راواله څنګه کلیک وکړ قطار بل راغی یو لاندې راغی بل قطار زیات شو. صحیح ده. همدغه رنګ کالم هم راتلی شي. کالم دی وګدوالي په حساب سره قطار ته وي. صحیح ده. دلته کې په دې کالم دا اوس پورا کالم دی دا. صحیح ده. په دې کالم کې زه موجود یم راغلم ما ورته چې دلته کې ته یو کالم راواله نو کالم یې راوسو د دې طرف ته کو دلته کې بلی وګدوالي په حساب سره کالم راغی. همدغه شان شیټ هم تر واستلی شي کلیک وکړه نو بل شیټ راغی دا ګوره څلورم مخکې درې و څلورم شو. من کار پاولنی کې شروع کړی دی نو پاولنی کې زمون کار پروت دی. دا رنګ ته ډیلیټ کول هم شي. سیل ډیلیټ کې دا سیل ډیلیټ کول غواړي دا یو په دې کلیک وکړو ډیلیټ و چې دا خو ډیلیټ کوم خو چې لاندې نه بل سیل راولم کنه د لیفت نه راولم یعنی چپ لاس نه مرته مې زه سیده لاندې نه راول برا نو لاندې نه برا لاړې. دغه رنګ ته ډیلیټ کولې شي پورا یو رو یعنی یو قطار ډیلیټ شو او که پورا یو کالم ډیلیټ کینو کالم ډیلیټ شو یو کالم پاتې شو. صحیح ده. فارمیټ ته ورا شو. فارمیټ کې ته مطلب فارمیټ کولې شي دا کالم هم فارمیټ کولې شي دا. صحیح ده. او دا رو هم فارمیټ کولې شي دا سیل هم فارمیټ کولې شي. صحیح ده. رو هایټ که رو هایټ زیاتول غواړي د وګدواله د رو زیاتول غواړي کلیک به وکړه دا 15 پوینټ دی که ته وایي چېرې دا د 25 پوینټ شي نو اوکې که دا ګورې دا هایټ یې زیات شو. صحیح ده. همدغه رنګه که ته د کالم ویډ زیاتول غواړي یعنی دا پلنواله دا تقریبا 8 پوینټس دی که ته وایي چې دا 14 پوینټ شي نو اوکې که دا ګورې زیات شو. که ته واپس خپل دغه ته راوستل غواړي دغه شان هایټ ان هایټ یعنی دا کالم ته پټول غواړي. هایټ کالم دا کالم پټ شو دا ګوره دغه یو آپشن راغی. که واپس یې راوستل غواړي لاندې راشه دغه ګوره ان هایټ کالمز واپس راغی. دا سمپل آپشن دی تاسو به کولای شئ. دا او یو څه فارمولې دي دغه ګوره دغه مونږ کله په ایکسل کې چې کار کوو زیاتره کار مو فارمولو کې کوو کنه. فارمولې یعنی څه د کیلکولیشن والا یو څه کنډیشنل وی او څه یو قسم بل قسم دغه ګوره دا کوم نارملی دا کوم د فارموله به استعمالو کنه موږ اټو س فارموله استعمالول غواړو دغه موږ سره اټو آپشن هم شته دی. صحیح ده. دا به موږ سلیکټ کو دا رینج الته کې برا شو اټو سم اټو یعنی اټو فارموله یعنی اتوماتیک س فارموله استعمالول غواړي مطلب سم فارموله جمع کول لپاره چې تاسو کلیک وکړو لاندې به چې کوم دې په دې خانه کې وتاته د ټولو مجموعه وباسي چې دا څومره دي. کلیک لاندې ګوره دی وی دا 1400 اتا وش په دې ټول ریزلټ جوړ شو. فارموله تاسو ته برخکاری فارموله په خپل باندې اتوماتیک اپلای شوی ده. صحیح ده. دغه رنګ راشه ایوریج بلاندې راوځي چې د ایوریج څخه جوړیږي لاندې راشه کاونټ نمبر د څو خانو کې نمبر دی هغه فارموله اتوماتیک اپلای شو. میکس یعنی غټه نه غټه ویلیو به کوم یو ده هغه لاندې راغله دا 1400 وش په دغه غټه ویلیو ده او مینیمم یعنی ورکی ویلیو ده ګوره دا ورکوټي مینیمم فارموله ته کې ولګیدل اتوماتیک میکسیمم والا ولګیدل دا شنه په سراتیر ش کاونټ ولګیدل دا په سراتیر ش ایوریج ولګیدل سم دا اتوماتیک فارمولې تاسو ته کې اپلای کیږي. صحیح ده. فل مطلب دا چې فل ډاون رائټ اپ لیفت یعنی دلته کې ته ولیکل چې یو دوا. صحیح ده. دا دوا لاندې دا نور سلیکشن سره وکړه خالی او دلته کې راشه فل ډاون دا لاندې درته فل شي او فل رائټ درته فل شي. اوه دغه دا یو خانه نه دغه درې کما نو دا ګوره اوس تاسو ته لاندې دې ترته سلیکشن وکړو راشه به ورته وایي چې رائټ ته فل کا سوري رائټ نه دې طرف ته لیفت دی. صحیح ده. لیفت
دا کوم لیفت ته لاړو صحیح ده. کدا شان دې طرف ته سلیکشن وکړو دې طرف ته ورته وای چې ته رائټ ته دا کا فل کا صحیح ده. او که بره غواړي نو برم فل کې دي شي. مثال په تور باندې تکي لیکل دي 5 15 او 15 لري بره بوتلو او تکي دې ورته چې فل کا اپ نو اپ طرف ته فل شي صحیح ده. دا کیبورډ نم کولې شو تکي مولیکل چې 15 تلوي او لاندې مې سلیکشن وسره وکړو کیبورډ نو کنټرول ډي او همدا شان غدي طرف ته بوتل غواړي نو کنټرول ال نه کنټرول ال نه کنټرول ال باندې نه کی کنټرول ار باندې د خي طرف ته تلی شي صحیح ده. همدا شان ته زه دلته کې اوس فارمیټینګ ورکوم د خانو ته بارډر ورکوم او داسې بورډ کوم ځکه آپشن دی کلیر. کلیر نه مطلب دا چې کلیر آل ار څه به کلیر شي صحیح ده. د کې کلیک دی وکړو کلیر آل یعنی بالکل خالی شي ارته به غیب شي. او لاندې راشه کلیر فارمیټس یعنی دا فارمیټینګ چې کوم ورکړی دا کلر ملر او یو شی بل شی باټم او دا به ختم شي. ګوره کلیر فارمیټس نور دي کې بدن چې کوم ویلیوز یا ویلیوز به موجود وي. ویلیوز نه مراد دا ده چې دغه کوم دنه کوم لیکای وغیرہ شوی دا. کلیر کنټینټس یعنی دغه چې کوم دنه کوم لیکل دی او کوم مواد چې دی به هغه ختم شي. نور فارمیټینګ به د خپل ځای کلیک دی وکړو فارمیټینګ ته کنټینټس دی لاړ یعنی مواد ته لاړو فارمیټینګ په خپل ځای دی. ما کنټرول زد کو واپس میرا واصل صحیح ده. او کلیر کمنټس لاندې کمنټس آپشن دی مطلب دی چې ته کمنټ هم ورکول شي. خانه باندې کلیک کو رائټ کلیک په کولته راشه انسرټ کمنټ یعنی کمنټ یو تفسیره this is my file یو تفسیره ما وکړه ته کې بیا راغلم او ته کې بیا کلیک وکړو انسرټ بل کمنټ this is a comment صحیح. نو دغه دوه تفسیری پرتی دي صحیح ده پټی دی بګیو دوه تفسیری شوی دي. دا تفسیری ته ختمول غواړي ته راشه کلیر کمنټس او تفسیری غیبی صحیح ده. دا راز چې کوم دلته کې راشه سورټینګ او فلټرز آپشن په ډیټا مینیو کې راځي. دلته کې په ډیټا مینیوز کې تفصیل سره راځي سورټ او فلټر. دلته نه تاسو خیمه خو دلته کې چې کوم دا به اوس پریدو ولې چې دا به تاسو یو ځل بیا خیمه او تفصیل سره دلته نه به تاسو استعمالولای شي او د ډیټا مینیو نه هم خو زه دلته کې خیم چې تاسو فایند آپشن څنګه استعمالولای شي. فایند مطلب یو څه شی قتل په دې ستا په دې پیج کې صحیح ده. کلیک وکړه فایند څه شی قتل غواړي ما ته چې تو ګوره چې 15 وی وګوره صحیح ده. فایند دوی چې 15 دا دی ګوره سلیکټ کړی دی بیا بلدار ګوره یو تکتر روان دی صحیح ده. نور د قدی وي دا نور نشته صحیح ده. او ریپلیس دا آپشن سره دی دلته ګوره زویم چې دا 15 شی داري شپږ پته تبدیل شي شپږ پته چینج شي. نو دغه دا 15 سلیکټ دی ګوره دا شپږ پته شي ګوره ریپلیس شپږ پته بل ریپلیس چې څومره ته ریپلیس کول غواړي ټول به ریپلیس کولی شي صحیح ده. او په دې کې فایند کې مطلب دا دی چې گو ټو تل غواړي کومې خانه ته یا څه شي ته کنه نو دا غیر ریفرنس ورکې ته مطلب غواړي چې 1 ته تل غواړي اوکے کا دا A1 خانه ته بوتلې مطلب دا خانه دا A1 صحیح ده. کومې خانه ته تل غواړي د دې نه تتلې شي لګا گو ټو آپشن باندې صحیح ده. همدا شانه فارمولاس کوم فارمولا پکې ګوري هغه ته تل غواړي نو فارمولې تتلې شي. او دا شانه کمنټس ته تل غواړي کمنټ دی ورکړي هغه ته تل غواړي. انور آپشن چې کوم دي دا بیرست روانې دي تاسو ځکه بیلته کې د تم تلې شي صحیح ده. او هیله لرم چې تاسو به یو څه خوښ شوي دا ما چې کوم زده کړه دا کوم زه کوشش کوم لګیم چې یو څه کورسونه تیار کوم پښتو کې. او پر روانه ویډیو کې تاسو ته بیا دا انسرټ مینیو چې دا خیمه چې انسرټ مینیو څه باره کې استعمالي